علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه یم ستاسو ورور لاجبر جواد. ملګرو نن ماته یو ملګري کال وکړو چې زه فل ایچ ډي کې ویډیو ریکارډ کوم، نو هغه چې کله زه کاین ماسټر کې د هغې سیټینګ کوم نو هغه مانه ډېر زیات ټایم اخلي. په کنورټ کولو کې ویډیو کنورټ کولو کې نو هغه ډېر ټایم اخلي. نو دې څه طریقه کار دی؟ نو ملګرو دې یو دوه سیټینګز دي چې هغه سیټینګ تاسو وکئ نو ان شاء الله تعالی چې کوم فل ایچ ډي کې تاسو ویډیو کوئ نو هغه ان شاء الله په کاین ماسټر کې ډېر په اسانۍ سره د هغې ایډیټینګ کولی شئ. نو د هغه ملګري چې کومه مسله ده هغه تاسو زه ښیم، لکه هغه داسې ویډیو کړې وه لکه تاسو به څنګه دا ما ویډیو کړې ده، دا چې تاسو کاین ماسټر ته راولئ او په دې کې تاسو چې کوم دی دا میک 1080 کاپي ووهئ نو دې کې ډېر زیات ټایم اخلي. دا د 51 سیکنډ ویډیو ده، که دا چېرته د 20 سیکنډ یا د 20 منټ یا د 30 منټ ویډیو شي نو دا به ډېر زیات ټایم بې انتها ټایم به اخلي. نو دې لپاره د یو دوه سیټینګز دي هغه تاسو وکئ نو انشاءالله دا ویډیو به اټومیټک چې کوم دی دې ته راځي او تاسو به هغې کې ډېر په اسانۍ سره ایډیټینګ کولی شئ. نو راځئ ملګرو سیټینګ ته لاړ شو. دلته به تاسو بیک لاړ شئ. بیک کې چې کوم دی دا ورکوټ غوندګې آپشن دی سیټینګ والا، دا تاسو ته ښکاري. نو دا چې ووهئ نو په دې کې چې کوم دی دا ډیوایس کیپیبلیټي انفارمیشن چې دا تاسو ووهئ دلته به چې کوم دی تاسو دا بله دا 3 ډاټس چې کوم دی دا به ښکاره شي. نو دا ډاټ چې تاسو ووهئ تاسو 3 آپشن میلاو شي. دې کې چې کوم دا 2 نمبر آپشن دی های ریز موډ، دا یو آپشن. نو دا به چې کوم دی تاسو ووهئ. دې نه پس به تاسو چې کوم دی بیک لاړ شئ او ټول نه اخرې ته به چې کوم دی تاسو لاړ شئ ایډوانس اینډ ایکسپریمنټل سیټینګ. نو دا تاسو اوکې کوئ. نو دې کې به چې کوم دی تاسو ته راشي دا دوه آپشن کینسل او کنټینیو اینی وی. نو تاسو به دا کنټینیو اینی وی باندې کلیک وکئ. دې کې به تاسو څلور آپشن راشي. په دې کې دا کوم 3 نمبر آپشن دی دا الاو ایکسپرټ فریم، نو دا به تاسو ته آف وي. نو دا به دلته آن کوئ. چې تاسو دا آن کوئ نو انشاءالله تعالی ستاسو مسله به حل شي. نو تاسو چې کوم فل ایچ ډي ریکارډینګ کړی دی نو هغه هم تاسو ته انشاءالله په دې کې په اسانۍ سره چې کوم دی په دې کاین ماسټر کې راځي. چې کومه ویډیو تاسو ته ما ښودلې وه نو هغه دا ویډیو ده، دا تاسو کتی شئ بلکل په دې ذکر راله بغیر د ټایم ضایع کولو نه. نو په دې کې تاسو څومره څه قسمه ایډیټینګ غواړئ هغه به تاسو کولی شئ. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او د نورو ویډیوګانو کتو دپاره زموږ سجاخیل ټي وي چینل ضرور سبسکرایب کړئ. انشاءالله حاضرېږو به د بلې ویډیو سره. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.